وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جانزیب صاحب خوشحال اوسه، الله مخصاتا عزتمند شي. سوال مکړه ده د مفتی عرفان الله حفظه الله، بیانات اوریدل سنگہ دی. جواب دا ده گلابا قطع نظر د چا د ذات نه اول به عمومی خبرو کو. هر هغه عالم چې هغه قرآن او حدیث یعنی قرآن او سنت بیانوي او خپل جماعت، خپل تنظیم، خپل امام او خپل مشر دا د قرآن او سنت نه لاندې ګڼي او قرآن او سنت په هر چا باندې اوچت ګڼي، دیتا حق پرست عالم وای. د دغه سي حق پرست عالم بیانونه اوریدل، د دغه سي حق پرست عالم سره تعلق ساتل یا ور سره تعاون مالی کول یا د هغه قدر کول، هغه ته په نظر کتل یا مثال د هغه په بیان حق کمنټس کول یا د هغه بیان شیر کول یا نور ته د هغه د اوریدو ترغیب ور کول، دا ټول په خپل ځای باندې د خیر او د ثواب کارونه دي او د مسلمانانو یو ذمہ داری ده. پاتې شو مفتی عرفان الله صاحب محترم حفظه الله تعالی ورعاه، څومره پورې چې ما مطالعه کړی دی نو مفتی عرفان الله صاحب د قرآن او د سنت پابند یو محقق او قابل ترین عالم دی. د تحقیق قوت هم لري، علم هم ورته رب العالمین ورکړی دی. کمال پکې دا دی چې اخلاق یې ښایسته دي. څومره چې موږ مطالعه کړی د سپکه خبره کنزل دا څیزونه نه کوي، بل الله ورته دا هم یو ښه صفت ورکړی دی چې تحقیق سره تعصب نه کوي. د یو جماعت، د یو پارټۍ، د یو مشر، د یو سړي د رای او د هغه د خوشحالولو دپاره قرآن او سنت کې تاویلونه کول او خپله خواهش واله مسله ثابتول دا مزاج نه لري. همیشه د قرآن او سنت په رڼا کې خبره کوي. نو زما رای دا ده چې قابل او محقق عالم دی. د مفتی عرفان الله سے بیانات اوریدل هم د خیر سبب دی. داغي د قرآن کریم درسونه اوریدل یا داغي سره سوالات او جواباتو داغي نه کول دا ټول د خیر سبب دی. قابل عالم دی. نور هم چې څومره محقق علما دي، قابل علما دي او د قرآن او د سنت پابند علما دي، علماء حق دي، شرکیات او بدعات نه کوي او د توحید او سنت پرچار کوي. د داسې ټولو حق پرستو علماو بیانات اوریدل پاغې د زړه د خوشحالولو دپاره ښه کمنټس کول یا هغه بیانات شیر کول یا داسې علماو سره تعاون کول یا د داسې علماو په مدارسو کې خپل بچي داخلول یا د داسې علماو سره د نورو عوامو تعلق جوړول، دا ټول د خیر کارونه دي او دا د عوامو ذمہ داری دي. جزاکم الله خیر و احسن الجزاء.